کتونکو د ټیم کې زه د هسپتال سره نږدې چې کوم مارکیټ دی هغې کې ولاړ یم او تاسو به د دې ځوان یا د چې کوم مشران یې دلته یو الیکشن وشو د تاجر برادرۍ د دې کوڅې بهرحال دا ملګری صدر شو د نوم څه دی د کوم ځای دی څه کاروبار کوي او ترجیحات بیا څه السلام علیکم جی وعلیکم السلام خپله نامه وښیه زموږ کتونکو ته د کوم ځای او څه کاروبار کوي زما نوم ګل باچا دی او خاص د هسپتال د کوڅې سره په دې ځای کې مې دوکان هم دی بیا کور مې هم دلته دی نو په دې دغه کې چې کوم دی زموږ د مشران او د کوم کشران چې دا ټول راټول شو چې یاره یو الیکشن کوو دا الیکشن باره کې لکه موږ وټاکلی شو بیا مې الیکشن وکړو 15 کسان او په 15 کسانو کامیابي ما تر سره کړله الیکشن ته څوک ولاړو الیکشن ته یو په خپله زما نوم ګل بادشاه دی زه ولاړم بیا په دویم نمبر راپسې پرویز و بیا عبدالحق دی یو چې کوم دی سید محمد او بل چې کوم دی وکیل خان و دا 15 کسان الیکشن ته ولاړو ټول دکانداران څونه وي نه څونه وټونه رجسټر وساسا دکانداران خو 150 160 دکانداران خو لکه اوټ چې کم دانو 114 وټ شوی دی په 114 کې چې کم دانو 38 سوټ ما اخیسته دی بیا په دویم نمبر چې پرویز چې کم دی هغه 2 کسان یو شو راته په اخیره کې هغه په 2 کسه باندې 31 سوټ اخیسته په دریم نمبر بیا عبدالحق 24 اخیسته په څلورم نمبر چې کوم وکیل و هغه 21 سوټ اخیسته اچھا درته وایا چې تب نه خلکو اعتماد وکړي څه د ستا کې خاصیت یا خصوصیات پتا کې چې تا خلکو پتا اعتماد وکړو تله ور نو ان شاء الله تعالی له دینه مخکې چې کم کارونه راغلي دي هغه ما منډه ترله په خپه ایمانداري سره کړې ده او بیا مې متویل چې کومه منډه ترله هغه بیا په ایمانداري سره کوم نه دی وجه په ما باندې اعتماد وکړو دا اعتماد به ان شاء الله تعالی زه د اخیره پورې دغه شان برقرار ساتم د لپاره خو لکه ان شاء الله تعالی موږ چې کوم د خو شاته کوم دکانداران دي نو موږ به اول لکه دا دغه کو چې لکه دا ټول په مینه محبت او په رورولۍ سره وخت تیروم دغه باوجود کو چیرته لکه داسې په خپل منځ کې صدقه راځي نو هغه موږ کوشش دی چې لکه هغه موږ د ټولو نه مخکې اول زه ورځم بیا کومه د کابینه چې ما څه کومه راسده نو لکه دې ټولو ته ما خپل دغه والا کړی دی چې په کوم ځای باندې ستاسو خواته کوم دکانداران یو بل څه خلاف دغه نو هغه به تاسو هلته په هغه ځای باندې هغه معامله ختمو چې موږ ته رانشي دغه باوجود چې بیا هم نه و نو بیا به موږ ان شاء الله تعالی په صحیح طریقه ټول راټولېږو او هر څه به ختمو او کومو لکه دې کې ما څه کومې وعدې کړي هغه ان شاء الله تعالی هغه به زه پوره کوم چې کوم څه مې دی ورته ویلي هغه به کوم